جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ یو صحابي وو، کاروباري صحابي وو، اکثره به ورک په سفر بتللی وو. نو یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي، تفسیر قرطبي مولوی صاحب حدیث نقل کړی دی، ورته وایي جبیر، دی وایي ها، وایي یو داسې کلمې در وښیم چې ته هغه کلمې وایې، یو خو به الله رب العزت تا ښایسته کړي چې ته کله سفر باندې ځې دا کلمې وایې، یو به الله تا ښایسته کړي، دویم به الله و تا ته مال درکړي، مال دولت به درکړي. هغه یا رسول الله خو دې راول شه، خامخا راول شه. نو د الله رسول ورته فرمایي وایي چې کله ته په سفر روانېدې دغه تورې وایم، څلور قله دي، یوه اذا جاء ده، زه به اسانه تور در وښیم. اعوذ بالله و بسم الله چې دې وویل قل یا ایها الکافرون ووایه، بیا بسم الله ووایه، اذا جاء پسې ووایه، بیا بسم الله ووایه، قل هو الله ووایه، تبت یدا د مابین زه وباسه، بیا بسم الله ووایه، قل اعوذ برب الفلق ووایه، بیا بسم الله ووایه، قل اعوذ برب الناس ووایه. چې ودې وایي په آخر کې بیا بسم الله شریف ورسره ووایه. د الله رسول فرمایي چې ته په سفر ځې، یو به دې الله ښایسته کړي او بل به الله تا ته مال دولت زادیره چې د هغه درکړي. صحیح شو؟ جبیر فرمایي رضی الله تعالی عنہ وایي زه راولاړ سوم، ما دغه کلمې یا دغه مطلب چې کوم څه الله رسول ما ته راوښول ما دا شروع کړو. په سفر کې تر ټولو پراګنده به زه ولمه، ستړی ستومانه، هغه د مسافرۍ چې ببر بیشتان کپړې یو خوا بل خوا، زه تر ټولو داسې ستومانه ښکاره کېدم چې دغه کلمې ما شروع کړې، دغه ذکر ما شروع کړي، دغه چې کوم د الله رسولو ما ته یو ورد راوښوی ما شروع کړي. الله رب العزت زما حال تر دې ټولو انډیوالانو ښه کړي، او زموږ په انډیوالانو کې تر ټولو مال چې کم و هغه زما و، چې ما کله دغه تورې شروع کړو یا دغه وظیفه شروع کړله چې د الله رسول ما ته ښوولې وه، تر ټولو زیات مال الله رب العزت په انډیوالانو کې و ما ته راکړي. صحیح سلو؟ نو چې کوم سړی په سفر روانېږي څلور قله دې ووایي او اذا جاء نصر الله دا دې ورسره ووایي، په آخر کې خالي بسم الله شریف ورسره ووایه. غالبا یو صحابي فرمایي وایي که چا په سفر روانېدو کې دغه تورې وویل و ده ته تاوان ورسېدی، د دې جرمانه و ذمواري پر ما کښېږدي چې دا دومره مجربه وظیفه ده او دا دومره مجرب کلمات دي. زموږ راجع عبدالوهاب صاحب د دعوت تبلیغ چې کوم مشر الله دې غریق رحمت وګرځي، الله دې جنت عدن ورنصیب کړي، دنیا مشرق مغرب شمال جنوب ته لا اله الا الله محمد رسول الله ورسول د الله په خپل فضل سره هغه چې به کله په سفر روانېدی دغه کلمې دغه وایي. صحیح سلو؟ یعنی معنا دا سو عزیزانو چې زما او ستا بقا او نجات دا د محمد رسول الله په طریقه کې دي. د دې علاوه چې ما او تا کومه لاره طلب کړې ده په هغه کې زما او ستا دپاره نجات نشته، قطعا نشته، بالکل نشته.